پنجاب ته چې موږ لاړ شو د 2000 پرچه نه ده هغه 15 نه 30 ته رسېدلي. دا زور چا نه وځي ګاډي والا خو دا پارچه ورکړي صحیح ده دا زور به چا نه وځي دا عوامو نه به روپۍ شی به لس. موږ مطالبه دا ده د مریم نواز نه چې بای پرچې ډبل شوي دي ترپل شوي دي. بل وایي چې اکسیډنټو کې چین مې دي ګاټن مې لاک روپۍ په جمع کې نو دا چا سره دي. موږ مطالبه دا ده چې دا دې ختم شي. واټن والا کاغذ پوره لایسنس پوره 15,000 پرچه 30,000 پرچه ښه ګاډی بند. موږ چې هلته نه کرایه زیاته راوچتو زور به عوام ته رسي. دا روډ بند دی او زور عوام ته رسي. د روپۍ شی بازار کې په لس میلاویږي. دلیل نه ذلیله په لاره پې ډاکو راوځي غل راوځي پولیس والا بدماشي کوي خور مور ستایي بس تاسو ته ټول خلک دا ویني هر څه ورته پاته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن څلورم ورځ ده چې پوره پاکستان کې غټ غټ ګاډي ټول بند دي. دې سره د ټول هر څه تاوان روان دی. د چا چې کاروبارونه دي مالونه نه ځي پیسې بندې کړي هغه مالونه چې کوم دي هغه په لاره باندې دي که څه نقصان ورسېدو بیا به څوک ذمهواري. دا ټول ډریوران حضرات دي دی خپل ګاډي ودرولي وایي چې زمونږ یو څو مطالبې دي چې دی نه منلي مونږ دا غټ ګاډي څومره سپلای کېږي دا بند دی. داسې ده جي داسې ده جي بالکل. دا خیرآباد پل هم بند دی جي. بقایا دا ده چې بای دا ټول مزدورکار خلک د ټولو خلکو مزدوري بند ده. په خیبر پښتونخوا کې پر امن ورتال دی او خیبر پښتونخوا کې ګاډو والا سره زیاتې نه کېږي. او بقایا موږ د مریم نواز ته دا خواست دی چې بای دا پښتانه ځان ته مه عذابوه که په عذاب شو بیا به اسم نه بقایا خامخا خلک عذاب کې دی اچولي. موږ چې پل نه پورې ګاډی اوړي د پښتنو نو الریډي 1500 روپۍ ته غواړي 1500 دا پورې ټک والا. بیا چې مخکې ځي نو حکومت ته پکار ده زمونږ خو داسې حکومت اول لګي نه د نواز شریف دی. خیبر پښتونخوا کې پر امن کار روان دی. وزیر اعلی هم ښه راغلی موږ سره پولیس والا هم ولاړ دي خو پنجاب کې بالکل حالات خراب دي بالکل. جی دا دوستانو دا आवाज ټول پاکستان کې خورول پکار دي ولې چې دې کې د هر چا نقصان دی د ټولو عوامو نقصان دی. د لاهور نه مالونه زمونږ خپل مالونه دي کراچۍ ته نشي تللی ولې چې ټول څومره د لارو والا غټ ګاډي دي ټول بند دي ای هړتالونه کړي وایي ناانصافي ټکسونه دي نو دې خلاف आवाज اوچتول دي. راشه کاکا لږه نو بس صحیح خبره ده. تاسو څه پیغام ورکوئ خپل پیغام؟ بس پیغام دغه دی چې دا دوه مطالبې یو قسم نه مني یو انسان هم نه مني. کمې مطالبې تاسو بیا دغه چې ډریور نه سړی ولګي یا اکسیډنټ وکړي هغه به دیت جمع کوي 96 लाख रुपए 96 लाख रुपए अब 96 लाख रुपए ड्राइवर سره شته ډریور سره خو کوی نو هغه بیا ډریوري کوله بس دغه مطالبه چې دا یو ډریور هم دی ته غاړه او بل څه ظلم هر من نه ولا ډریوران اول یا ټول مخامناسي باغی یا ترانسپورت چلی او د پاکستان ډریوران به نه چلی دا خو څوک نشي ورکولی. صحیح ده. تاسو ویل غواړئ؟ میرا موږ خو چې بس دغه د کم مطالبې دي زموږ د ډریورانو دا دی کې خدا نه ده کوي نو بس بیا به دغه شان حالات وي. دا کله پورې به بندي څه پته لګي؟ خو زه مشران چې دی ته دغه اسلام آباد کې ناست دي که نه آج اطلاع وکړو نو بس بیا به ختم شي تر څو نه دی ختم. څونه ورځونه دا ګاډي ولاړ دي دلته؟ یاره دا خو جمعې ورځ نه ولاړ دي. جمعې ورځ ده لکه نن د حسابه درېیمه ورځ ده. بالکل درېیمه ورځ ده. دلته کې ډریوران رونه بایګان یو موږ سره مکمل زیاتی کېږي د دې هړتال نه مخکې ناجایز چلانونه بېعزتي خور مور کنځلې هغه مونږ برداشت کړي ځکه چې غریبي ده مجبوري ده رزق پیدا کول دي خپل لینډ چلول دي هغې باوجود هم دی اوس داسې ناجایز خپلې فیصلې په مونږ باندې منل غواړي چې هغه دې نه منو دي او ټول پاکستان مونږ صرف واحد ترانسپورټ باندې چلی ناجایز ټکسونه ظلم ناروا پرچی اورلوډ چې کوم دی په 1 کیلو باندې 10,000 چلان ورکوي او په 40 ټن باندې 10,000 چلان ورکوي. پکار دا ده چې 40 ټن والا ته 40,000 چلان ورکي. یو سړی اورلوډ نه چلیږي کانټا پاس چلیږي هغه سره رعایت وشي. دلته مکمل ترانسپورټ سره مکمل ناروا ظلم او جبر روان دی. څه پیغام لري؟ پیغام دا دی چې موږ د دې ظلم او د دغه د مخنیوي وشي او د موږ د کم ډریوران رونه دي ترانسپورټران دي چې موږ په یو اتفاق او په یو دغه باندې دې شي ته شانه بشانه ودرو او د دې خلاف څنګه مو چې نن اواز اوچت کړی چې داسې به مو اوچت کو دا اوس چې دا ګاډي ولاړ دي دا د کې سوداګانې دي هر یو شی دی زور یې چاته رسي؟ زور یې به هم عوام ته رسي غریب عوام ته رسي دی به وجه رسي
زیته دی کوي ډرایور سره دی زیته کوي ډرایور دلته نه لاړ شي راشي 10,000 8,000 روپۍ پاتې وي مصري خانې کې کارو کې یا 3,000 پاتې شي یا 2,000 پاتې شي ذلیله نه ذلیله په لاره به ډاکو راوځي غل راوځي پولیس والا بدماشي کوي خور مور ستایي بس تاسو ته ټول خلک دا ویني هر څه ورته پاته ده بالکل بس چې کم مرګري دا ویډیو ګوري په خپل باندې فیصله کوي چې آیا د ډرایورانو حضراتو دا ټول روډ بند کړی دی غټ ګاډي ټولو درولې دي چې کومې کې سامانونه ځي راځي دا آیا دی کار ښه دی او که غلط دی فیصله په تاسو